أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نینی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 25 26 27 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې ځکه الله جل جلاله فرمایي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. الله جل جلاله ستاسو په ډېر ځکه چې نو هغه مدد کړي په ډېر موقعو کې ويوم حنين او په ورځ د حنين هم. اوس د دې واقع چې نو هغه پس منظر سنه نو د قرآن نه هم ثابت ده دا واقع، احادیث مبارکه صحیح احادیث کې راغلي، تاریخ کتابونو کې چې نو هغه راغلي، بیا نور تفسیرونه هم، خو تفسیر مظهری او تفسیر معرف القرآن دې ځای کې چې نو هغه په وضاحت سره لیکلي ده، بلکې معرف القرآن چې نو هغه په دې کې هم زیاتره چې نو هغه نقل کړي تفسیر مظهری نه او دا غوی په کې حدیث مبارکه او تاریخي چې نو هغه واقعیت د سره ذکر کړي. کله چې بسن 8 هجری کې چې نو هغه غزو فتح مکه وشوله، حضور علیه الصلاۃ والسلام د 12,000 چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره لاړل او بیا الله جل جلاله فتح مکه چې نو هغه وکړل. نو فتح مکه نه ورستو بیا آلته چې نو هغه 2000 مسلمانان د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره نور شول، ځکه په هغه وخت باندې ډېر شي کسان چې نو هغه مسلمانان شول. نو په دغه دوران کې حوازن نو مچنه نو هغه یو قبیله و حنین په مقام کې پاتې کېدل چې دا د مدینه مکه مکرمه او د طائف په منځ کې ځای دی، د مکه مکرمه نه تقریبا چې نو هغه په 10 میله فاصله کې دی. نو دغه مقام حنین د دې باندې چې نو هغه دغه قبیله حوازن چې نو هغه آباد و او ثقیف قبیله چې نو هغه هم کم چې داغي خاخونه چې نو هغه قبیله داغي خاندانونه د طائف کې چې نو هغه هم پاتې کېدل. او په دغه وخت کې د دغه قبیله چې نو هغه حوازن د دې مشري د مالک بن عوف کوله، په هغه وخت کې لا رضی الله تعالی عنہ نو ولو بیا دغه نو ورسته چې نو هغه مسلمان هم شولو. نو په دې وجه باندې دوی چې نو هغه دا شروع ولګوله چې د مکې خلکو خو نه کړل چې دوی خپل ځان حواله کو، یعنی د هغوی چې نو ایمان یې راوړلو. په کار دا و چې دوی جنګېدلی او دوی په جنګ کې ډېر زیات چې نو هغه مشهور ول او خاص کر چې نو هغه په تیراندازۍ کې دوی به چې کم تیر او غزار ویشتو نو هغه به خطا نه تللو. نو دوی چې نو هغه د دوی دغه مشر مالک بن عوف چې بیا وروسته چې نو هغه مسلمان شو رضی الله تعالی عنہ شو، نو دوی دا کسان چې نو هغه قبیلې ټولې راغونډې کړلې. دغه ټولې قبیلې چې کله راغونډې کړې نو دغه قبیلو ته وویلو چې موږ چې نو هغه د دوی خلاف جنګیږو، نبی علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو خلاف، دوی له به موږ چې نو هغه خپل علاقه دغه شانتي چې نو نور کو څنګه چې د مکې قریش وکړل. نو دوی وید صحیح ده. دغه دوران کې دوی چې نو هغه راجم شول، دوی مشوره وکړه چې څنګه به ترتیب جوړیږي. نو تفاسیر کې چې نو هغه لیکلي، یو قول چې نو هغه 4000 کسانو، دویم قول کې چې نو هغه 24000 او دریم کې چې نو 28000 ونو. بیا د هغې متعلق چې نو هغه تطبیق دا ذکر کړی دی چې د خوړو سره د ښځو سره د دوی تعداد چې نو هغه تقریبا 24000 پورې ولو او دوی کې صرف جنگجو کسان لکه موږ به ورته ووایو پوج، نو دا کسان چې نو هغه 4000 ولو چې کم جنگېدل به. نو دا ټول خلک نو به دې کې دا توی شوله چې موږ به دا جنگ ګټو په یو شرط سره، هغه دا دی چې موږ به د ځان سره خپل ټول چې نو هغه مال سوره چې زمونږ چې نو هغه مویشي دي، ګډې بېزې دي، اوښان دي،
دا به هم ځان سره ټول بیایو، ځان سره به خپله چې نو هغه سره زر سپین زر چې کم نقدیت دی دا به هم ځان سره الو، ښځه او بچي چې نو هغه به هم ځان سره بیایو. جنگ کې به زمونږ ترتیب دی چې مخکې به د دغې قوم چې دی نو د هغې خاندان جنګجو کسان وي، شاته به پسې د هغوی ښځه او بچي چې دوی شاته په طرف ته چې نو هغه سرنۍ ماتو او دوی چې دی نو هغه څه کېږي د هغوی سره چې نو هغه په نره وجنګېږي. نو دا زمونږ د فتح چې دی نو راز به په دې کې. کله چې دا خبره تېر شوله دوی دا وکړل حضور علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه خبر میلاو شو چې دغه شانتې حوازن بنو ثقیف دا ټول چې نو هغه راجمع شوي دي او دغه معاهدې دا یې هر څه یې کړي دي او دوی ستاسو خلاف چې نو هغه جنګېږي. نبی علیه الصلاة والسلام 12,000 انصار صحابه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدینې منورې ته راغلو هغه شولو او د دغه سره 2,000 کسان چې کوم په مکه مکرمه کې او د هغې آس پاس چې نو هغه مسلمانان شول. د 14,000 کسانو لښکر چې نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام روان کو د دوی پسې روان شولو. اوس چې کله نبی علیه الصلاة والسلام شوال د لکوټ اختر په میاشت کې چې نو هغه هلتې ورسېدو دوی سره چې نو هغه مد مقابل کېدل. نو په دغه وخت کې بعضې مسلمانانو چې نو هغه په خوله باندې دا خبره راله چې کله مونږ لږ کسانو د کافرو په مقابله کې ډېر کم ولو، اسلحه وغیره اسباب به را سره هم نه ول، نو مونږ په هغه وخت کې په دوی باندې فتح چې دی نو هغه منتلي دي. نو اوس زمونږ تعداد چې دی نو هغه 12 او 14,000 دی، د دوی تعداد چې دی نو هغه 4,000 د جنګجو کسانو دی. یعنې مونږ نن د دوی چې دی نو هغه 3 چنده سیوا یو. نو دا خو مونږ ته دوی سره نو سکار ښکاري نه، صرف دومره قدرېده چې میدان ته راکوزېدل دي او فتح زمونږ ده. نو چې کله دوی دغه خبره وکړله نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا د لوی مقام خلق ولو، نو الله جل جلاله د هغوی تربیت کولو. نو چې کله تربیت یې ورکولو نو الله پاک ته د دوی دغه خبره دغه غرور خوښ رانلو چې تاسو چې نو هغه دومره په شیزونو باندې اسلحه او په تعداد باندې تاسو چې نو باور کوئ، حالانکې ستاسو سره خو چې څومره هم چې نو غزواتو کې تاسو ته فتح میلاو شوې ده، نو دغه فتح تاسو ته صرف او صرف د الله جل جلاله په مدد او نصرت سره میلاو شوې ده. نن تاسو څنګه چې نو هغه په اسلحه باندې اسباب او تعداد باندې چې نو هغه بروسه وکړله. نو شروع کې د هغوی چې نو د جنگ په تدبیر سره هم پوهل. نو چې کله مسلمانان تلل نو دوی څه کسان مخې ته کېنولو او سی آس پاس په غرونو کې چې نو هغه پټ کېنولي ول. نو چې کله پټ کېنولي ول مسلمانان چې نو هغه ځای ته ورسېدل نو دوی چې نو هغه مخې ته ورسره څه کسان جنګ باندې شولو او نورو کسانو په د اطرافو نه چې نو هغه د یو طرف نه بل طرف نه حملې چې نو هغه وکړلې. داسې شوله دومره چې نو هغه ګرد غبار او دومره ګمسان جنګ چې نو هغه جوړ شو، دوره دوړه چې نو هغه خطه چې چا پته نه لګېده چې دا ورځ د کشف ده. نو په دغه کې د بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین یو دوه چې نو هغه خطا شول. نو بای کې نو هغه صحابه کرام چې نو هغه وتښتېدل. نو دوی چې کله وتښتېده حضور علیه الصلاة والسلام پاتې شو، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې نو هغه پاتې شولو او حضرت ابو سفیان پاتې شولو. نو دا کسان چې نو هغه یو څو کسان نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شولو، بعضې کې چې نو هغه دی 300، بعضې کې چې نو هغه 100 دی، بعضې چې نو هغه لیکلي 14 کسان دی. چې دا کسان چې نو هغه پاتې شول دغه کې عشره مبشره چې نو هغه د غلس کسان هم ول. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شو. نو حضور علیه الصلاة والسلام بیا چې نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل چې د کسانو ته وایي چې واپس راځئ دا تاسو څه کوئ. نو دوی ته چې نو نبی علیه الصلاة والسلام آواز وکړو او بیا هغه آواز حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د هغه آواز ډېر اوچت لوی آواز ولو، څنګه چې مخکې مونږ ویلو یو میل کې به د هغه آواز چې نو هغه خلکو بغیر لوډ سپیکر نه اورېدلو، دوره چې نو هغه قوت والا آواز یو. نو هغه چې کله آواز وکړو چې د الله پیغمبر وایي تاسو هغه کسان نه چې تاسو زما سره بیت رضوان د ونې د لاندې چې نو هغه بیعت کړو، هغه کسان نه تاسو چې زما سره سفر کړو، داسې د هغوی خبرې ورته یادې کړلې. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې څنګه دغه واورېدل نو یو دم د هغوی چې نو هغه راواپس شول. نو چې کله راواپس شول نو په دغې راواپسۍ کې بیا د هغوی په دوی باندې حمله وکړله او دغه بیا چې کله حمله وکړله نو په دغې حملې کې بیا حوازن له چې نو هغه شکست ورکړلو. اوس چې کله دغه شکست یې وکړلو نو په دې کې 6,000 کسان چې نو هغه د دوی قیدیان جوړ شولو. دی چې نو هغه خپل غلامان واړه جنکۍ ښځې دی چې نو هغه غلامان جوړ کولو. 40,000 چې نو هغه ګډې بېزې چې نو هغه په مالي غنیمت کې رالی، 24,000 چې نو هغه اوښان راللو
او 4000 چې دی نو هغه اوقې د سپینو زرو چې دی نو هغه راللې. نو اوس چې کله دغه لوی تعداد کې چې نو دغه دوره مال غنیمت دا هر څه میلاو شولو، نور کسان چې نو ډېر شي سرداران چې نو هغه مړه شولو، ډېر هغه وتښتېدل. نو دوی چې کله بیا لاړل، بیا د هغه ځای نه حضور علیه الصلاۃ والسلام مال غنیمت دا هر څه راغونډ شولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې وځو، خو مخکې به چې نو هغه عمره وکړو، بیا به د عمرې کولو نه وروسته چې نو مدینې منورې ته ځو. الله پیغمبر را روان شولو. کله چې مقام جعرانه ته راورسېدو، نو هغې مقام جعرانه کې د الله پیغمبر چې نو هغه صبر وکړلو، مال غنیمت چې نو هغه 14-15 ورځ په دې کې ولګېدې. بیا دغه مال غنیمت تقسیمو. نو چې کله مال غنیمت تقسیم کو، نو په دغه وخت کې بیا د دوی څه کسان چې نو هغه مسلمانان شول او واپس رالل. نو چې کله دوی رالل دغه سرداران او مسلمانان شول، په دې کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام رضاعی تره ابو یرقان چې نو هغه هم ولو. نو دوی رالل، حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله رسول مونږ چې نو هغه توبه طیب شیو، مونږ ایمان چې نو هغه قبول کړی دی. البته ستاسو خدمت کې دغه یو عرض دی چې مونږ چې نو هغه تاسو قیدیان ستاسو سره دي، سوره زمونږ زنانه دي، زمونږ ماشومان دي، دغه قیدیان شوي دي، او سوره مال چې نو هغه تاسو ته زمونږ میلاو شوی دی. نو زمونږ دا یو التجا درخواست دی چې دا تاسو مونږ له راکړئ. دوی سره یو شاعر و، نو شاعر خو ډېر فصیح وي، نو د هغه په خپل فصاحت انداز باندې چې نو هغې ووي چې ته خو د الله پیغمبر او په اخلاقو باندې انتها درجه فایز دی. که چېرته دا مطالبه مونږ د قیصر او د روم د فارس چې نو هغه کسرا نه دا مطالبه کړی، نو د هغو به هم زموږ دا خبره منلې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه دواړو خبرو کې چې نو اوس حیران شولو، که دلته اوس د دوی خبره منم، نو هلته خو په دې کې چې نو څومره مجاهدین جنګېدلي، دا خو اوس د هغوی مال غنیمت خو د هغوی حق دی، بلکې د هغوی ته چې نو هغه میلاو شوی مو، او که دلته نه منم نو اخلاقو مظاهره هم نه کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته ووایي چې دې څه خو نشي کېدی، دا اوس د هغوی حق دی، صفا خبره دقه ده، دا حق ضمانت دی، دا اوس د مجاهدینو حق دی، د هغوی ته میلاو شوی دی. البته په دوو کې یو شی تاسو خوښ کړئ، زه به ستاسو دپاره د هغوی ته چې نو درخواست وکړم. دا هغوی ورته وی صحیح ده، وی د الله رسوله مونږ وایو چې بس زمونږ زنانه زمونږ بچي چې دی نو هغه مونږ ته حواله شي، مال چې دی نو دا د دوی شولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام خطبه وفرمایله، او بیا یې په هغې خطبه کې دا وویلو چې دا ستاسو وروڼه دي، ان اخوانکم جاؤکم تائبین، دا ستاسو وروڼه دي، دوی توبه وباسل او راغلي دي، ایمان قبول کړلو. اوس دوی وایي چې زمونږ چې دی نو هغه څه وکړئ، دغه بچي دغه زنانه دا چې دی نو هغه مونږ له واپس راکړئ. زه ستاسو دپاره تاسو ته چې درخواست کوم، د چا مجاهد د کم کس په قسمت کې چې کم کس رسېدلی دی، 1 2 3 4 5 سوره چې هم چاته چې نو هغه وینځي غلامان رسېدلی دي، نو که تاسو د خپل زړه په خوشحالۍ سره ورکوئ جو ډېره ښه ده، او که په دې نه ورکوئ نو مال یې په بدل کې راکوئ. زه به آینده کال چې بیا کمې غزوې کېږي په هغې کې غلامان راځي، تاسو له به د دې په بدل کې هغه درکم، او دا دوی ته چې نو هغه حواله کوي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ټولو په یو اواز وی د الله رسول مونږ د زړه په رضامندتیا په خوشحالۍ سره چې نو هغه تاسو له درکو دا دوی له ورکړي. نبی رسول الله والسلام چې نو هغه خوشحاله شو، خو نه دا ستاسو حق دی، او داسې پته نه لګي کې دې شي غټه مجمع ده ګڼه ده، چا چې نو هغه د بل د وجې نه چې نو هغه ویلي چې کېدای شي دا بل وایي چې یاره زه ورکوم، نو که زه نه ورکوم بیا به راپورې خلک خبرې کوي. نبي علیه الصلاۃ والسلام یې د هرې قبیلې چې نو هغه خپل سردار د یو کس سره به میلاو شي، او د هغه نه به اجازت واخلي چې بطیب نفس شي. سرداران چې نو هغه ټول د خپل کسانو سره میلاو شول، ټولو چې نو هغه ووایي چې موږ په خوشحالۍ اجازت ورکړی دی. نو چې کله دغه ووایي، نو نبي علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغوی ته دغه کسان بیا هغوی واپس کړل، بچي ښځې زنانه دی چې نو هغوی واپس کړلو، مال چې نو هغه تقسیم شو، هغې د هغوی له ورکو. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، الله ستاسو په ډېر موقعو کې چې نو هغه مدد کړی، و یوم حنین، او په ورځ د حنین هم کړی. تخصیص د حنین چې نو هغې د دې وجې وکړو چې دا ځکه یاد کړه چې ګورې په دغه ورځ ستاسو نه لږه غلطي شوې وه، غلطي د نه دا شوې وه تاسو په اسباب باندې چې نو هغه بروسه کړې وه، په اسبابو بروسه نه کوئ. کم وخت کې چې ستاسو په اسباب باندې بروسه نو په حنین کې اطلاول شکست میلاو شو. اذ اعجبتکم کثرتکم، کله چې تاسو چې نو په تعجب کې واچول ستاسو کثرت، فلم تغني عنکم شیئا، نو تاسو له چې نو هغې کثرت هغې چې نو اسبابو هېڅ فایده هم در نه کړه. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، او ستاسو باندې ځمکه چې نو هغه تنګه شوه سره د هغې د فراخۍ، ستاسو تعداد هم ډېر و، هر څه ولو، خو چې کله د الله مدد لا نو راغلی،
نو تاسو په هغه ځای کې چې نو هغه بیا ګیر شوي ثم ولیتم مدبرین بیا تاسو په شا باندې وتښتېدئ ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین بیا الله جل جلاله چې نو هغه سکینه نازله کړله نو سکینه سره هغه فرشتې راغلې الله رب العزت چې نو هغه بدر کې هم فرشتې رالېږلې حنین په مکه کې هم رالېږلې او د فرشتو وجود هغه چې نو هغه صرافه رحمت دی ځکه هغه نیکان او صالحان دي د الله رب العزت چې نو هغه د سترګې د رب مطابق چې نو نافرمانی نه کوي نو د هغوی سره د الله د طرف نه چې نو هغه سکینه مراله نو دغه سکینه شوه دویم د الله د پیغمبر اواز شولو نو ځکه دوی را واپس شول وانزل جنودا لم تروها داسې لښکر الله راولېږلو چې تاسو هغه نه لیدو وعذب الذین کفروا او کافرانو له چې نو عذاب ورکړلو وذلک جزاء الکافرین دا بدله د کافرانو ثم یتوب الله من بعد ذلك علی من یشاء نو بیا چې نو الله رب العزت توبه قبول کړله د هغې چې دغې نه وباسله څنګه چې ما وویل چې جهرانه مقام ته بیا راورسېدل بیا د دغې حوازین ثقیب د دې خلک رالل توبه یې وباسله او ایمان چې نو هغې قبول کو والله غفور رحیم الله رب العزت چې نو هغه بخونکی مهربانه دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي لقد نصركم الله بشک مدد کړو ستاسو الله پاک فی مواطن کثیرت په ډېرو موقعو کې و یوم حنین او په ورځ د حنین کې اذ اعجبتکم هر کله چې تعجب کې واچولی تاسو کثرتکم ستاسو ډېروالی فلم تغني عنکم پس پکار را نغلو ستاسو نه شیئا یو خس وضاقت علیکم الارض او تنګ شوله په تاسو باندې ځمکه بما رحبت سره د فراخۍ د هغې ثم ولیتم بیا تاسو وګرځېدئ مدبرین په شا ثم انزل الله سکینته بیا نازل کړه الله پاک چې نو خپل سکینه علی رسوله په خپل رسول باندې وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل جنودا او راویلېږلو لښکر لم تروها هغه چې تاسو نه لیدلی وعذب الذین او عذاب ورکړلو هغې کسانو ته کفرو چې کافرانو وذلک جزاء الکافرین او هم دا د سزا د کافرانو ثم یتوب الله بیا توبه قبلوي الله پاک من بعد ذلك ورسته د دین علی من یشاء د چا چې غواړي والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی